Hi Khalko. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam. So today video is, please subscribe and click the bell to get notification. So today's video is going to be me and Mama speaking in Pashto and getting ready. wow, and getting ready. Yes. So Sumaya is here sitting down. tasuba the Maliha Pashto na navre. Zaba dora English navema. Yeah. Zaba us Pashto em. Well done. Well done. Her Pashto is so good. Okay. So Maliha, Yes. is your Pashto is really good? बहुत ठीक है. बहुत ठीक. So it's basically Pashto, Urdu, Punjabi mix vlog, okay? So Okay. Maliha's gonna speak Pashto, Urdu and English, and we're gonna get ready together. Yes. Okay? Na bas Pashto bavema. Pashto bam وای خو اردو بم وای. ٹھیک شو؟ ولې؟ دواړه به وای. ځکه چې مونږ ته پته Nika me Burdu el. اردو Huh? نیکه مې اردو ویل. Burdu. نه خلک وای ولې زما نیکه اردو والا. خزر ما Nika Urdu alo. نه نه اردو والا نو خو غټ پښتو نو. بس چپ شنو. Urdu بوله مېما. ها دې خو نن دا پښتو ډیره ښه کړه. ما خو دې ته وی چې دې پښتو کې به ویډیو کوي ګورې دا به څه شرمول کوي. خو د دې دا پښتو خو نن سمې ډیره زیاته ښه ده. ډیره زبردست ده. anyway لاک ډاون دی خو سمیه لا جوړه ده نه ما سره ده او ملیحه هر لاک ډاون ما سره دی. ماما زما سپورټ ببل کې دا نو خلک خله دې بند ده ساته. سو ملیحه وی خله بنده ساته ځکه ماما سره يم چې ماما زه د ماما سپورټ ببل یم. سو بیسیکلی پکړې ببل پکړې نه بابو پکړې. پکړې بلو دی ولې بلونی نو ببل صحیح. ببل دا ما ته پښتو خای. ببل ته سوي کمنټ وکې. اوکے سو اول به مونږه پرایمر سٹارټ کوو. ملیحه بدل خو زما پرایمر همیشه مل سیرمی as all of you know. او مونږ خپل موئسچرایزر لګولې دي. موئسچرایزر لګو. Serum 001 لګو. لګو چې واچو په. واچو په نه راځه چې ولګو. راځه چې واچو په. راځه چې ولګو. او په لګو. So she's supposed to say, come on, let's do it. So instead of that, let's do it, she say, Basically, come she over doesn't it. know how to speak Pashto herself. I do. I'm a proper Pathan Pashtun. Okay. No recreative. So ما داسې سکاف اچولې دی ځکه چې هغه بل سکاف کې میک اپ نشي لګېدی نو ما داسې سکاف واچو. Okay? So give me some. اول بدا راولو. راوالو اور لاسونه باندې مې ډېر وخت دي. لاسونو باندې مې ډېر وخته دي ځکه چې زه ګریلا یم. ځکه چې زه ګوریلا نه ګوریلا به پښتو کې وي. زه شادو یم. زه شادو. زه شادو یم. نو زما ډېر ښکلي الفاظ دي. الفاظ نه زلفان دي. زلفان دي. الفاظ دي. الفاظ words. نو دا زما لاسونه چې ډېر مه ګورئ. یو خو د دې خندا داسې ده چې بله کمره کې څوک ناست دي نو به یېرېږي چې جین خان ته مې ډېر مه ګورئ ځکه چې د سړي لاسونه دي. د سړي لاسونه ستا لاسونه باندې څوک څه کوي چې ګوري به کله کله وایي اوکې زما لاسونه وګورې څونه صفا دي. نه ماما تاسو پته ده چې خلک لاسونه ډېر الفاظ سره اوکې مناوئ. د دې څه په څه وي take care of the لاسونه. وایي چې الفاظ سره مناوي نو دا کومه پښتو ده. ما خو دا پښتو کله نه ده اورېدلې. کله کله به ته خپل پښتو انټرپرټ کې چې څنګه یي. په دې څه مطلب شو؟ په دې خو دم basically let me tell you guys sometimes what I do is if I don't know what to say in Pashto I think of something that sounds similar to what I want to say. Okay مبارک شه دا پښتو صحیح نه ده. So I call it ملشتو. ملشتو. Okay, let's go anyway. لازم چې واچو په. اول چې ته شروع شي ته د Serum 001 پسې نو اول به شیک کې ډېر زیات. So اول به وی شیک کې اور squeeze के
بیا به ملکینس پیراشی په بیا به داسې وي د پیو په شان دي شي. دا ماما مخ ډیر غټ دی نو لږ 3 ډراپس کې دی کېږي. زما مخ چپاته په شان دی نو لږ زما ستا مخ بالکل یو شان دی ښه په درنګې خو ته ځوان یې زه بوډۍ لږ شان ورکول نو تم چې بوډۍ شي تا به هم بیا غټ شي. ماما داسې سیرم مه مګوئ زه خو هم چې اورئ داسې به مګې داسې به مګې به نه دا ما ته همیشه وي داسې به مګې خو زه داسې مګم زه داسې خوشحاله یم نه به مګې کینی نور به زور شي زور شي مه به ماله دې پښتو ویله که خدای بنده چې زور بشي چې ډېر مګې مخ نو ډېر زور بشي زور نه بوډۍ به شي زور از اول زور خلک بنده دپاره نه وي زور بنده object دپاره وي شیز دپاره وي نو بوډۍ بشي چې ډېر ومګې ځکه چې مخ په دې I won't make it up. مخ به دې stretch شي مخ به دې راخ کلی شي راخ کلی بشي نو لږ به پریس کې داسې این خلک وایي چې دا به پریس کې ځکه چې بیا به بوډۍ به یې بیا کنی وي بیا به بوډۍ شي لږ به په نیکه مو لګوئ خاص چې ځکه چې راخ کلی نو ستا به لکیرې راشي لکیرې نه لکه لاینونه به راشي په مخ باندې لکیرې به راشي دی دلته به نرۍ لاینونه راشي که داسې داسې مګې لکه زه چې مګم خو زه هم داسې مګم او زما ټیک ټاک اور دا به بیا پوره حوض بشي حبز ټول جذب بشي یا خدایا پاکه دا چې ټول I need to go some guy didn't walk out not that all over the table او زه همیشه دا بیا په خپل لاسونو ملګم زما همیشه زما دا عجیب بابا وي ملیحه چې د ښځې بیوټي ته ګوري نو د هغې لاسونو او خپو ته ګوري ځکه زما خو بالکل بیوټي نشته بیا ماما وایي چې زما پلار ویلی دی دا عجیب بابا به وي چې خلک د بیوټي ته ګوري د ښځې لاسونو او ما ویل چې زما خو بیخي بیوټي نشته بیا بیخي واو such a good word بیخي اوکې anyway سیره مو لګېدو بیا په دې پسس ما خپل میک اپ بیا لې ښودی دی ملیحه بیا لې ښودی دی ما ټول پوره میک اپ نه دی روړلی دی خو زه به کنسیلر به لګې که نه زما فاونډیشن نه دی رولی خیر زما فاونډیشن په تا باندې نه لګي ستاسو ډېر سپین دی او زما ډېر تور دی I wish چې زما د دې په شان د کوکو ګولډن شان د رنګ و زه به سمه خوشحاله زما دونه بدې شي دا مخ چې تک سپین ښکاري قسم دی خو ډېره ښځې وایي چې زما خواهش دی نو خواهش دی چې زما سپین مخ لا چې د چا سپین مخ دی ښه دی ټیک دی خو لکه مخ چې سپین مخ نور سپین ماما تاسو به دا فاونډیشن استعمال کوئ اور زه به کنسیلر زه به فاونډیشن بیا نه لګوم لږ شان پې ولګو خیر دی هېڅ خبر نه دا لایټ دی دا دونه ډاک نه دی ما سپین دی دا ما خپل کلر نه ډاک اغوښتي دي قسم دی او دا یو فاونډیشن ډېر ښه دا ډېر جذب کېږي زه به جن ښکارم نه به ښکاري جن پیرې جن ته پیرې وي جن سپین نه وي نو څه جن توري نه جن چې کوم کلر وي نو هغه کلر شي ګوسټ څه وایي جن پیرې Peri sounds like a pear. No, peri نه ما ته چا لیکلو ما میک اپ کو نو وی پیرې ښکاري Okay, right. Okay, so داسې چلو کومه چې زه به دا okay anyway ما کنسیلر واغوښتلو تاسو کنسیلر لچوي okay میرا خو دلته شته تاله مې دا میرر ښودله ځان له مې وړه شان پوچونه زه به دا کنسیلر لګ زما نه دی خوښ ډېر میک اپ ماما ډېر میک اپ قسم دی رښتیا ووایه رښتیا ووایه ماما ډېر میک اپ نه دی خو زما هم نه دی میک اپ ډېر خو تاسو ما نه نور میک اپ لګوئ زه چې زه دونه میک اپ زما بیخي نه لګوي زه چې کله واده ماده ته ځم نو ولګوم زه کنسیلر دلته هم لګوم خو زه کنسیلر دلته م لګوم زما دلته ریډي ډېر سکین نو چې چېرته زما ریډي سکین زه هلته م لګوم او دا میک اپ ټوټوریل نه دی او دا میک اپ ټوټوریل خو نه دی خو هسې به ستاسو ته وایو چې مونږ ریډي کېږو که نه
چې لکه ما ملیحه کله ریډي کېږو نو زمونږ څه حالات دي ریډي کېږو بلې کمرې څه مطلب دی وی چې ریډي شو چېرته به ځو خو بل کمرې ته دا د ډېر صحیح خبره خو خوخلله یاره خو ملیحه نو ملیحه یا ملیحه چې ته پاکستان ته تلې تا ته به خلکو سره هغوی به وی ولې نو څه به وی ملیحه ښه هغه هغه ته څه وایي اصل کې دا ما بیس ولګو ملیحه لګیا د کنسیلر لګوي زه کنسیلر لګوم زه اوس کنسیلر لګوم ښه You look like those tribal people. What? او سمیه راته په ځمکه ناسته ده او لګیا د هغې خودونه ماما څوک راته ویلي دي چې ته سرې ښکارې چېرته یو ډمه خو ونو ویل یاره دا پښتو خو معلوم نه راځي تا چې څه وویلې ماما دا ورډ ماما الفاظ نه ویل زما الفاظ دا الفاظ ماما یو خوښ نه دی لګخه I hate it. I don't know چې د دې څه مطلب دی خو دې چېرته نه زده کړی دی لګخه او I hate that word. اصل کې زما د پلار کور کې بالکل کنځلې منځلې به نه کېدي زمونږ کور کې غټه کنځله به وه د خر لور بس دا به زمونږ پلار چې ډېر زیات غوسه شو نو وی به د خر لور خو چې دلته د دوی چې کوم خاندان دی هغوی ډېر زیات کنځلې کوي ماما هغوی پسې غیبت کوي نه الله دې نه کړي هغوی زما کزنز دي غیبت ورپسې نه شو کولی بلډ ریلیشن داسې دی چې د مور طرفه مې کزنز دي خو دا ده چې دې کنځلې اخوانۍ زده کړي دي زما نه anyway کنسیلر لګېدم ګورې اوس دا ځای سپین ښکاري دا کنسیلر مې زما ټیکو کو ګوره او نیچرل دی نو نیچرل نو ما پته نشته څه خو مې وکړو اور اوس نور څه به کومه څه خو مې وکړو نور څه به کوم د دې څه مطلب شو ما واچو په مخ باندې څه اوس په نور په مخ باندې دی په مخ باندې واچو اوس نور په مخ ساچي اوس ما زه دونه مې نه دی میک اپ استعمال کړی دی نو ما نه ایښ شو چې میک اپ خلک څنګه لګوي دا وایي چې زه ډېره موده وشوه ما میک اپ نه دی یوز کړی نو زما نه ډېر شوي دي چې خلک میک اپ څنګه استعمال کوم زه نو فاونډیشن خو لګو که نه دا فاونډیشن نه لګوم ولې رمې نه کېږي مړېړه وکړه که نه ستاسو سپین فاونډیشن دی نه دی که نه سپین دا ډاک دی که نه ته ولې نه منې خبره ټیک دی خیر دی زما فاونډیشن دونه خوښ نه دی دا بالکل فاونډیشن نه لګي دا زیات کنسیلر دا به زیات کنسیلر سترګې د لاندې واچو او بیا لږ شاندې سیټینګ پاوډر ولګوي بس اوکې اوس دا به زه فاونډیشن اورګه زه خو لګوم که نه ما ته خو لږ صبر وکړه که نه زه خو فاونډیشن نو ستاسو مخ کریټر ما اختو له سپین رنګ ورکړی دی وګورئ څونه ښکلې لګي نو ستاسو مخ د دنیا زما وایي زما مخ د دنیا په شان دی ګول دی او دا یو څه وایي ته څه وایي کریټر اوس کریټر څه ته وایي وایي سکارف مې څښا شو دونه ښکلې سکارف مې ولګوی په مخ مې ولګوه پته نشته چې دا خلک روزانه میک اپ څنګه کوي زما دونه نوی سکارف ټول خراب شو ستاسو مخ ډېر پلن دی وهو چینه د پښتو ورځي دا اردو کې وایه ملیحه ما تاسو ته ویلي کمې اردو نه خیر دی که نه نو پاکستان ژبه اردو ده که نه اردو کې وایه دا به څنګه موٹی ہے نه پورا سینٹینس ہوا ہے میرا مخ موٹے ہے میرا مخ موٹے میرا منہ بہت بڑا ہے ولی یا الله دیو کی چې زما خندا بدل شي د خیر سره دا داسې خاندي دا څنګه خاندي ملیحه څنګه خر هغه بل ورځ ما کور کې وخاندل اور خاوند مې راغی اور وایي چې ما ویل که سرې په کور کې که سرې سره د خبرې کولې وی ما هغه ورځ په کور کې خندل خاوند مې لاندې کچن کې
ما ویل اے لګه یا الله جینه جبه نه بزړن دی هغه دنیا کې لګه شي is made up is it نو لګه خایزه کنزله پښتانه وای لګه یا ما اوریدلې دي کانټور ته سوي مخ تور کلګ کنټور ته په پښتو کې څه وای تور کور نه تور کور کنټور د مخ شیپ د مخ پوزه وړکا کنټور باندې پوزه وړکا غټي نو دې سره به لګ نری کول شي که پوزه دې غټي لکه زما پوزه چیته ده نو دې سره یو د کول شي او دې کوي اول به چیک بون اول به ځان باندې د مليانه چلیز دکو او I know you didn't bring me oh there we are دیو دلته بیا کستا غور دې نو غور لګ پټکا زما سکاف خوځيږي بار بار بیا کپوز دې پیته نو دې سیو کاه مالا به ملی هو کی زما د ځان له کنټورینګ نه خوخ دسه اوردا یو ساید بمخ دې زما کنټورینګ دا یو بیا دسه چلو کا چې بلند کا نو کیدی شیدې سره بلند کې خو سره اوکې دته وای چې لکه اول به ولګوي دلته که مخم لکه چیک سم ډېر مره لکه زما په مخ شان دي مخم ګول ګولي نو دلته به ولګوي چې دا مخ ته لګ زه بیا اوخم چې دونه غټ ته دا یو او دونه ور او پوزه که چا زما په شان چیته نو دې زنه بواله دلته به ولګي او دې زنه بواله دلته به ولګي او دا پوزه سر به ولګي سکی دسي ٹھیک شو او که غور دی زما په شان دې کې بعد دسي ولګي او که تندې دې زما په شان ډېر غټي نو دسي ولګي ٹھیک شو وګوره کنه دلته نری ښکاری او دلته پورا سومو رسلر ښکارم یاره ملیحه نو سومو رسلر څوک دی یوکوزونا داسې وایه که یوکوزونا زه ورته لوکوزونا وایم ها اوس بیا دې سایډ وکړم دا که ستاسو پلاستیک سرجري نه ملاویږي نو دا کولی شي ځان له مطلب دا چې تاسو که پلاستیک سرجري نشئ کولی نو دا میک اپ وکړئ ملاویږي خلک نه وایي خلک وایي که کولی نشي دې ته وایي دروغ نه ځان ښکلی کول دې ته وایي فلټر ریل لایف فلټر بالکل زما پوزه وړه شو ملیحه زه چې میک اپ کوم زما پوزه بیږي I don't know why که سترګې پټ کمپوز دي پوزه دې نه دیکھیږي پدې اوی که سترګې پټې کوم نو پوزه به نه راشي تاسو خلک په پلاستیک سرجري بیخي کوي وی چې ستا په شان پوزه هغې په کنټورینګ کار نه کېږي یا به ضرور پلاستیک سرجري کوي miracle to hide your nose. Sumaya way you need a miracle. What's a miracle in Porto? معجزه پکار اله دارا کبه معجزه پکار دی چې تاسو زما پوزه معجزه پکار دی نه تاسو دونه کوکو پوزه ده زما دا پوزه زما رونو بوي زما د ټول رونو ډیره خولي وړه پوزه ده ملي بشه زما صرف غټ نه زما خو چیته پوزه ده په ټول خاندان کې ولنه زما پوزه چیته ده سمیا پوزه ښکاری جادوګر سمیا جادوګر ښکاری غټ سنډا ښکاری اور زه غټ سنډا ښکاری نه زما رونو به ماته وی کنه وی چینا چې کله وی ته جوړولې فرشتو له حکم راغی چې بل کار لاړ شي نو یې خټه راواغشته او داسې ورغورځول او داسې کولې پرېښودل نو یې فرشتو داسې چلو نه کړو ستا پوزه داسې دا به شانور ګلاله ماته وی That is so rude. ماته به وي او ما به دونه جړل کنه یاره واقعي چې زما پوزه په ډېر کنټورینګ باندې نه کنټرول کېږي Okay, next. ماما اوس هم کوشش کوي چې پوزه نه راشي نو کېدی شي at the end of the video کې به وشي end of the video پښتو کې وایي کنه دا اخرنه ویډیو کې د ویډیو په اخره کې اوس په څه شي کومه چې دا برونزر پر راغواله ما ته هایلایټ نه کو هایلایټ په اخرنه ټیم کې کی اور زب هایلایټ خمر سیرم سره کوم بلند کې دسه بلند کې اور دسه
اوکے لګم غور بیام پټ کې اور دا بلند کې وګوره پوزه مې اوږده کړه ملیحه وګوره اوږده مې کړه وګوره اوږده مې کړه که نه اوس خو بالکل نه ښکاري ستاسو جینکې تاسو غونته کې لوڼه دي بس اینو میندې لاړلې غرب کې شوې میندې صحیح میندې مور مور تاسو ما ته ماما وایې نو په پښتو کې که دې راته اواز کو څنګه اواز به دې کو راته ماما نه پښتو کې ماما نه وي ماما نه ماما نه څه مطلب پښتو کې خلک ماما مورته مورې 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 نه دا ماډرن پښتانه چې کنه دوی ماما امی دا وي اصل کې چې کلی والا کوم صحیح پښتانه دي مورې وی مورې خختر دې سورې دې Your papa said to your grandmother more. Yeah, more. But you didn't say more. You we were modern. So camera band shwa. Camera band shwa. But nishte wali. Dobara awanam kara. Okay. No da brows lagum kana. Ho zama the day powder brows de zama che de liquid brows de. Na ma dwaru kuro. O ta dwaru ko zida se lagum bia kha. Okay. Zadalta lag sham de di cheeks bane dalta lagum. Dalta lagum za hamisha de se lagum. بس زه نور نه لګوم ملیحه بل طریقې سره لګوي زه بل طریقې نور پوره ډبې ولګولې ښه او زه بیا رایټ داسې یو برش والا هغې باندې داسې کوم ښه زه اوس خپل روزې کومه دې سره ښه زه اول پاوډر لګوم ملیحه دې ته وایي روزې لګول والا دې ته وایي د روزو برش نه برش خو نه دی که نه د روزو پاوډر هم نه دی نو څه دي That's what I said روزې لګول والا دا روزو پنسل دی که نه یار پنسل په پښتو کې څه وایي د روزو پنسل یې ورته وایي قلم د روزو قلم Wow قلم I didn't know قلم پښتو عربیک پرشن ډېر سیملر ورډز دي هغه شان دي پاوډر شان دي او څه دي پیسټ غونته کې دي د روزو زه دا لګوم ملیحه بیل شان شي نه دي او زما بیل شان دي بیا دا چې وکما نو بیا زه اور دا سره ته دونه تیز چې ملیحه زه چې څو پورې خپل پروډکټ ګورم ملیحه کړی می زما رات تنګيږي میک اپ سره نو دا خو میک اپ ته نه کې کنه دا خو موږ یو ویډیو جوړو ویډیو لاګینګ کې اوکې زه د څه ولګوم اوس په ځان نجیب جوړي ښه وی اوس بس خوښ سمه یوې دا روزي چې څوک ځان نجیب اول دا نیو ټرند ته سوي نیو فیشن راغلو نیو فیشن راغلو کنه فیشن پښتو کې فیشن نیو مصروف راغلی دی مصروف نه فیشن نیو فیشن راغلو نیو فیشن راغلی چې اول به دا روزې به ډېر غټې وي نه اول به دې ته لامینیټډ براوز وایي که نه دا روزې به دونه اوچت اخته به ولاړ دی نو خلک به داسې وکړل که نه اور لکه مسکار به راواغلست اور داسې به یې وکړو زه ستاسو ته ښیم یا الله اخته به ودرول قسم دی نه دا اوس په فیشن کې دی دا اوس فیشن کې دی دا اوس په دې فیشن کې دی اخته ودري او دې ته وایي لامینیټډ براوز دا لا بیا دا خو ریشات جن شي دا ستا خوښي اوس خلک دا کیمیکلی لامینیټ کوي دا وګوره ښکاري تاسو ته Oh my god that look really nice that way laminated brows kana اور اوس دینه پس بل فیشن نه چې تب اوس سترګې د لاندې بیگونه بجوړې ها د سترګو لاندې تور بلګي تور بیگز بلکه تور نشي د خلکو چې هغه بلیک بیگ دا په فیشن دی ما ویل چې هر کس چې موري نو هغه اسم مونږ سره دی اور خلک په کسته کوي چې هغوی د بیگونه نیولې سترګې د لاندې دا تاسو یا الله بیگونه تی دا وایي ورته نه وایي ملیحه
تور خلقي وتوي خلقي clothes خلقي خنا دلته خلقي دي ته خلقي وي خلقي او توري وی ای دا بنده دون بیمار دی ماما خلقي is clothes نو خلقي دي توي هلکی وتوي هلکی وی دلته دی بنده ته هلکی پریوتی نو هغه اوس فیشن دی خجینا کو دا تاسو ته چا ویل چې تاسو کې هلکا وی کنه دلته چې تور شي بیماری د وجینا ای ته هلکا وی ګور هلکی وتوي ګور سمیه ته پته سمیه صحیح پښتنه ده صحیح ولې زه نقلي پښتنه یم او کنه ته نقلي ځکه چې ستا خاوند پښتون نه دی نو ته نقلي نو ولې خاوند پښتون نه اصلي شو کنه دواړو طرفو ته شو دا ډیره خراب خبره نه دی کولای تاسو بس مې کړنو ها اوس په دیم وګورئ اوس په دیم لامینیټ کوم ښه زما دا یو روز خو نه شو یو یو پس پورا کارټون کارټون قسم دې دا میک اپ کول مې سم بدی شي ځان له خلکو له بدون خپل میک اپ کوم خو چې ځان له کوم کنه ډیر مې بدی شي او تاسو پته د ماما زما واده چې ولې شوی دی نو ماما مال میک اپ کړی دی وګورئ زما لامینیټډ براوز دا ته وایي چې لکه ماما زما د واده میک اپ کړو یو لوي زم کوم ځان له وایي دې کړی دې زم کوم نه زم کوم نه ولې بیبي زم کوم ځان له دغه لیمنیټ نه دودو مروړه یو ما یو ټیک ټاک کې انستګرام کې به پوسټ چولو نو یو بنده که بندې پښتون خو همیشه روان کمنټ کوي کنه د پښتنو خدا بس دا د پښتنو یو عادت دی کنه ملیحه چې دوی به ملیحه جی ماما دا د پښتنو عادت دی چې دوی به رونګ کمنټس کوي ضرور به رونګ کمنټس کوي قسم دې ډېر لګاخې دی دوی به ضرور رونګ کمنټس کوي نو یو په لیکلو وي آئی کی دا دی کنه ما کوشچن کړی هاو اولډ آی ام پښتو سویرینګ ایش آئی گیس زمانه عمر او په خپل لګیدو چې د 45 کالو سړی وو ماما وته مې ته په ټیک ټاک باندې څه کې بچي ورشه فیډر دیواله ودش ماما ته دا وې مې چې زستان یې منو دې مطلب دا ته خو کاکي خلک ډیر سدي کنزلونه کې الله ملیحه سمیه راتو مام لیمنیټ کړی ها آی برو ګوره ما بغیر دغه بابا دا دې کو دا خو لیمنیټ کړل لیمنیټ نه لیمنیټ ما د خو پورا جن شوې قسم دې جن ښکاری ها اوس په ټرای کوم چې پاوډر په آی شادو لګوم زه خو قسم دې زما آی برو دواړه غلطه جوړې شو خو بس جوړې شوې روکې کا پتن دري وخه موږ دواړه اوس صحیح شادګان ښکارو صحیح ته شادو ښکاری زه خو نه ښکارم وای اسی به سمازان څه شاملې اوس په زه ټرای کوم چې آی شادو زما آی شادو بالکل خوښ نه وي زه بالکل آی شادو نه لګوم زه بالکل آی شادو نه لګوم نه زه به خالی بس پاوډر دې شدا دا برش څنګه دی ډیر خراب دی دا والا کنه ډیر مصیبت والا دی اوکې ما زه بس خالی دلته پاوډر لګوم زما آی شادو ډیر زیات بدی شي او زه بالکل نه لګوم ما ته به ځان کارټون ښکاری او مای ګډنس او چې خلکو له لګوم نه بیا مې خوښي خو ځان له مې نه خوښ ټیک شو آی شادو مې لګولو او اوس زه همیشه داسې کوم چې زه پاوډر والم هغه د کوم ځای کې چې براون نه دی کنه هغه زینو کې داسې ولګم دا سپیډ ځای باندې پتنی شي سمې کو څه دی وکړه ټیک دی دې خو لږ شان د آی شادو لګول نه لګم زه بیخي نه لګم او د دې سترګو لاندې زه لګم ښکلې لګي ټرس می بد نه ښکاري بد نه ښکاري ښه دی بد نه دی ډېر خوندي دی دا الفاظ مې ډېر بدي شي ملیحه چې کله راشي څه شي زما ته وایي چې دا څه شی دی که نه نو زه ورته یم ښه دی بد نه دی ډېر خوندي نشته نو بس خو یې لړه کي لړه څه ته وایي ملیحه فایټ لړه څه ته وایي لړه یې کی لړه څه مطلب دی لړه is get it away دس لرې لړه لړه مطلب دا دی چې وی غورځو نو لړه مطلب دی وی غورځو وی غرزو is وی غرزو او غورځو مړې اوکې زه به اوس لږې شان دی زه آی شیډو نه لګوم خو لږ شان دی لاندې
دا تور آیبرو شیډ لاندې ورکم لګ نو سترګې مې غټې ښکاري دې بس په ګارډن کې کېنه نو سمه یې دې نه پس لاړ شي ګارډن کې کېنه چې لګي چې تاسو آوټینګ وکړو چمن کې کېنه چمن کې کېنه یا الله ته به وایي چې دې پښتو لټریچر کړی دی لټریچر کړی دی پښتو اوس کې ما دا MA کړی. وکړو پته نشته سمې وکړو خو اومې کو څه دې وکړه پته نشته خو اومې کو نه ښه دی که نه ښه دی ښه دی بد نه دی ډېر د خوند نشته ښه دی بد نه دی ډېر خوند یې نشته زه بس داسې وکړم زه لږ شامنې بلیک شیډو راوالم یا بلیک دا آیبرو والا کلر دا تورې سترګې زما یادېږي زړګي صبروم کله صبرېږي دا تورې سترګې ستا تورې سترګې زما یادېږي زما ماما به دا پویټري ډېره خوښوه هغې به ګانې ډېرې نه وې خوښې خو دا پویټري بیا خوښوه ښه زما سترګې زما خیال دی وشو تاسو آیلاینر لګوئ نه آیلاینر نه لګوم زه بس آی شیډو داسې ولګوم وګورې داسې سترګې غټې ښکاري چا واده له زه قسم دی زما ډېر رکیږي چې سک واده یا پارټي ته لاړ شمه زړه مې ډېر تنګ شوی دی نو به زه راځه الحمدلله راځه کور کې څه ما واده جوړ ډرکې سمیه پلار له به دې واده وکړو تاسو سره بیا ټیک شو نه نه ما سره عایشه چې انجوی کو کنه زه به ګډېږم نو ما سره یې مه کوه نه نو بیا زه څنګه ګډېږم وبګډېدې تاسو به ته اوس ناوې او خپل واده کې اوس خو ناویانې خپل ودونو کې اول به داسې ناستې وې اوس خو اوس داسې ناستې که نه اوس هره ناوې په خپل واده کې ګډېږي الحمدلله ښه ده چې زما دا درې واړه نه دي ګډې شوي خدا مې هم خوښ نه دی چې داسې بوټ مخې نیولی دی چې داسې نه بس چې نورمل ناستي که نه خو داسې یې دغه راکه د سمیه په واده څه چل شوی ملیحه یاد دي درته څه وشو سو سمیه ښه خوشحاله وارسه چې کله روانه شوه بس ډولۍ یې تله نو سمیه وجړل نو د سمیه پلار مونږ پسې را منډه کړله وی تاسو خو وایي چې دا خوشحاله ده د دې په مرضۍ کېږي دا خو جاړي ما ته هسې فارملیټیز کوي اوس خوشحاله یې لاړه فارملیټیز وکړه نو بیا خو خوشحاله وي سمیه داسې وه ګاډي سیټنه لاړ شه جړلې درو زه اول مې آیبرو نسیم انټي بوتله هوټل ته که نه د دې په واده باندې خو دونه زیاتې واورې وې که نه ملیه یاد اوس به دا زما سره برش نشته نو چیک شی به واچوم الله خدایه یو سترګه مې غټه کړه یو مې نرۍ کړه څه مې وکړه ما خو ځان نه سم کارټون جوړ کړو قسم دی makeup okay Okay, so what I've done is we had a little break. Yeah, because It was some personal issue. نه پښتو انګلیش کې وایي او انګلیش کې وایي وایي چې تیز دی واچو وای الله ما ورټیز واچو دا د کوسه لګیا دی ها نو اوس په ما واچول مسکار مې واچول او ما مسکارا نه دا چولې مالا مسکارا مالا را واچول. وای الله او نور څه به کوم زمام د دې په شان پښتو شوخه نور څه وکم چې څه د خوخه یې غوکه ما د سوي اوکې اسی خو چې دا پښتو کې خبر اسی چې ملیحه پښتو کې خبرې کوي نو موږ ټول د خندان مړ کې خیر دا زما غلطی ده ډېر ټرای کوشش ہے کہ میں پختو بہت اچھا ہے کوئی اچھا یہ ٹھیک ہے میں یہ لگا رہے اس پر اردو لار شو اس اردو کے لار شو ہاں یہ لگا ہے کہ یہ پھر میرے شنڈی پانے لگا یہ اردو اسپیکنگ لوگ اس کی اردو سن کے یہ نام ہے ہڈا بیوٹی یہ عربی کس ہے عربی بندہ ہے یہ لارا رو پھر یہ سے دیسے کر ہو اس کلاؤن خکارم نہ کلاؤن والے خکارے اس کو کہیں آپ کو اردو گانا سنائے ملیحہ اردو گانا ہوا ہے تال درزی یا اللہ ماں کیا کر رہے ہو میں کیا کر رہے ہو ماں کیا کر رہے ماں کیا کر رہی ہو دا رنگ دیر خراب ہے دلتا بل رنگم شتے یا نہیں میں یہ مارا رنگ ہے مارا رنگ ہے نہیں سدی ہوئی یہ ہمارا رنگ ہے ہمارا رنگ ہے ہمارا رنگ سے مطلب یہ مائی کلر ہے اچھا اس بز
وای الله زما سکا خټول تبا شو. یا الله خیر ہے یہ مزخ سخ کارم جب بہت ما خو ځان نه جوکر جوړ کړ دونه. پتہ نہیں کیا ہو گیا میں کیا چلو کروں میرا مسکارا ہو میرے گیا. شنڈے سے کیا کروں میرے کیس شنڈے سے کیا کروں دے سے مطلب شو. یا اللہ میرے تامی سو کو میرے شنڈو تو اردو کیسے شنڈو تو اردو کیسے ہوئی الفاظ نا شنڈو I love the word الفاظ. میرے ہونٹوں کو کیا ہو گیا ہے دس ہوا ہے مان. اس نے تو میری اردو اور پشتو مجھ سے بلا دی ہے. یا اللہ اللہ مجھے بہت پسینہ آ رہا ہے. ہاں ہے نا وہی اللہ یہ تو چیز مارتا ہے. ہاں والا اے دے مارے ہے یہ تیرے ہے. اچھا خدا ہے. نو چستو بیا دی والی غیبت کو والا. پتہ نہیں زما رنگ ہے بیا چینج ہو گیا ہے. اوکے بلشر تو لگو جی تو بلشر لگو. سنٹریٹنگ بھی لگا ہوا ہے اور ایلا نے ادھر چھوٹا ہیٹر بھی لگایا ہوا ہے تو اور یہ رنگ لائٹ بھی لگی ہوئی ہے. او مائی گاڈ. اور مجھے میرے پینے ناک کو اتنا پسینہ آ رہا ہے. ماما کو میں نے پوز راغلی ہے. میں نے پوز راغلی ہے. کیا وہ دیر بڑے ہے میں بڑے ہے بڑے بدی موری نمور میں ہے. اوکے سو میں تھوڑا یہ لپسٹک لگا رہی ہے. میں تھوڑا سا بلشر لے لیتی ہوں. تھوڑا سا میں ہمیشہ بلشر تھوڑا سا ایسے لگا لیتی ہوں راؤنڈ سرکل میں. پختو تراشو کا نا مجھ اردو ماما دا سنگ اختاری جوکر اخکارم دیر کننگی نہیں کننگے کنزل ای خودے ظالم دا چرتا ندیز کنور دکر نہیں پتہ نہیں انہوں نے کہاں سی اس بار یہ ہائی لائٹ کو مل سرم کو ہائی لائٹ لگاتی ہے. اچھا میں یہ لگائی داوائی اگورے دا دلتب واچل تب اوکریل اوکریل ندی سے مطلب سے اگورے دا ایگے اوگے ہوئی زار تیرا غدا نو یا وہ فیشن کو یا وہ خوراک کو اگورے دابا اگورو اور دابا اگورو چے ہائی لائٹ سیرم 001 سے رسیلہ کی اگورے داوا مخ شائنی ہے. ما اخت سپین کڑی دی کنا سپین کلر میں اور کڑی نو آئیلا بلو دا غز لگوم شیمپو نو لکونا میں بیا یو ویک بلو ہی اگورے صدیو کو اگورے بلو دی ماما زا اوس پورا شما زو اس پورا نشما زو ما پورا خپل میک اپ اوکو دسی ہوا یا زا پورا شما نا پورا میک اپ میں اوکو خمانی ہوئے راک زبم لکشان دے ہائی لائٹ خپل گچھا اوس چخی واسم چخی اوباسما خپل پرسنا چخی ستوئی چخی ستوئی بوگی اوکے زبم لکشان دے او یو رز داو کنا کیسا دا تکی عزت آستوی ما چه یو رز داو چه ما او عزت آستوی ما چه سونا ماما دیر نا آن لائن خبر نه ده یو سو شی نه دی چې زه ډیره غوسه کېږم. ماما ډیره وچ ته سوی جادوګر ده. وچ جادوګر نه وي وچ ته وایي چوڑیل. ماما ډیر چوڑیل ده. اردو کې چوڑیل رزیلې هغه داسې وکړو چې زه ما بس ټوکې مې کولې اور ما چوکې وباسول اوس مان کرکه کېږي خو ما چوکې وباسولې اور ما لاس مې واچولې لاس باندې داسې کړه. ماما زما څونه کال وې زما لس کالو به وه زما لایف لارو خپل زندگی نه زما لایف لاړو زندگی نه وی ما د زندگی نه لاس زما زندگی هغې کو ما I'm gonna kill you I'm gonna kill you اغلی تا راوالستو ما پا مری راواغستو دروغ وی تاسو خو ما رونی والا نا رونی والا پورا یہ ڈزاریو کو my how dare you did that نو دا سی حرکت سو ما بس ویل چی دا دیر فنی خبر دا دا فنی خبر دا چا باندې گن راوالا ہو لگا بیا اور بیا ما غیر رسی نپس چاخی بالکل می خوخ ندی چاخی نا زیره گما خدا کنا
دا اوس دونه لسو کالو که 12 کالو جینۍ وه ښه ښکلې راوښکله زما باندې وتپله. نو خلک د ایله کاله جینۍ دونه ډبار سره نو که دا مې ډبولې نه وي نو اوس به دونه غټه لایر جوړېدې، اوس به چخې دې راوښکلې او په خلکو پورې زه به اوس سوشل سروسز زما ټو لیټ بچې ټو لیټ. anyways ها اوس خواهش مې پوره شي اور مونږه خواهش نه دغه مې پوره شو هغه سپری یوزلی کو چې ختم شو سیټینګ سپری کو سیټینګ سپری بل کمره کې د زمانه وسل نه کیږي. اور څنګه لګم زه شادو لګم خدای ظالمه ماما دا په پښتو کې څه مطلب دی؟ کنزله ده خو په پښتو کې دا څنګه وایي؟ پښتو کې داسې کوي خلک نه پښتو کې هم دقه شان کوي یا انګلیش کې هم داسې کوي پښتو کې هم داسې کوي. نو دا چې په پښتو کې وایي دې ته څه وایي؟ زما نه ده پته قسم دې ماته نه ده پته خو کنزله ده کیا ہے ځکه چې ما خلک یو څو لیدلي کیا کنزله ہے خلکو ته نو ډونټ ټیل می چې کیا ہے یہ مطلب ہے پیپ یہ دا ولاگ چې چې کنه دې کې به په هر خبره کې موږ پیپ 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 او دې مطلب دې تاسو وایي پښتو کې ولاګ جوړ کا پښتو کې ولاګ جوړولو دا هلي پښتو کې به زه دې سره ولاګ جوړم دا نیم انګریزان چې ماما زه درانه پښتنه یم خان درانه یې خو درانه یې خو پښتنه نه. That was a good one. Hey Mike. Hey Mike. Mike me drop. Mike. سمه روانه جینۍ دا زما بچو کې روانه جینۍ ده روانه پته نشته ستاسو ولې خوښه ده چای ویلي دي ما خوښ دی هر څوک زمونږ ملیحه سمیه ډېره خوښه ده ملیحه سمیه نافیه ډېره او سمیه ستاسو فیورټ سمیه دغلته ناسته ده او د دنیا کنزلې دی خور ته او ډېره همټي ډمټي ښکاري او ډېره غټه ښکاري ډېره غټه چشمودینه اور ما خو 4 kg ویټ کم کړی غاښونه یې مګه په شان دي دا اور زه شادو یم او چشمې یې چولې دي اور چشمه two ده. Anyways, this was fun and we will see you next time. Inshallah, I hope چې تاسو به زموږ د پښتو vlog خوښ شوي او ډېره مننه زموږ د پښتو vlog کتو لپاره. پلیز که پښتو vlog غواړئ نو دا پښتو vlog ډېر شیر کړئ ځکه چې کله زه د پښتو vlog واچوم نو بس ټوله شان خلک یې وګوري نو بیا مزه نه کوي که نه. نو پښتو vlog ډېر شیر کړئ او کمنټس وکړئ او لایک کړئ او سبسکرایب کړئ نو هر وخت به تاسو ته پښتو vlog اپلوډ کوم به. اوس به موږ د دې vlog اختتام کوو د ملیحه او زما په ښکلي اواز کې بیبي شیرینې سره. الله اکبر ملا ته ګوره بیبي شیرینې سم وای بیبي شیرینې سړې ګلې را باندې وا چوسو شال جوړ لاسونه بیبي شیرینې بابا چې ګانې مې نه پوهېږي ماما دس کې بیبي شیرینې مې چې ګانه وې نه پوزه دې نور هم پیاله شي څوک هم چې الله اوس پلنه پوزه راکړې ده دې کې زما څه قصور دی ښځه ستاسو کې څوک دا ویلی شي په پلنه پوله پلن پلار پروت دی په پلنه پوله پلن مار پروت دی په پلنه پوله پلن مار پروت دی الله حافظ خو وایه که نه هسې خبرې ما کټوی نه ده پخ کړې سمیه راته سخته ماما مونځ ښه او د مازدیګر مونځ وخت دی زالکانو جینکو الله په امان الله په امان سبحان الله